الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پوښتنه کړې ده چې کله یو تن مانځه ته ودرېږي او دغه وخت کې شک پیدا شي په نیت کې چې آیا دا زه د فرض نیت ما کړی دی او کنه ما د سنت نیت کړی دی، نو دې وخت کې به دې څه کوي؟ نو کم طرف ته چې ستا غالب ګمان پیدا شي بس ته به په حق باندې عمل شروع کی. د انسان ذهن یو طرف ته فیصله کوي، کستا دا ګمان رالی چې یاره بس دا خو زما د فرض نیت دی نو بس به فرض شمارلی کیږي، که د سنت رالی به سنت شمارلی کیږي. د ټولو نه اولن خو د هر عبادت دپاره نیت ضروری دی، لکه صحیح حدیث دی د بخاری او د مسلم، انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. د عملونو دارومدار د په نیتونو باندې دی او هر انسان ته هغه څه رسیږي چې د څه د نیت کړي. دویم یو حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا صحیح مسلم کې راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا شک احدکم فی صلاته، کله چې په تاسو کې یو کس ته په مانځه کې شک واقع شي، په دې خبره کې مثال په تور شک اکثر پیدا کیږي چې دا زما دویم رکعت دی او که دا زما دریم رکعت دی، دا دریم دی او که څلورم دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وی فلیطرح الشک وليبني على ما استيقن، دا شک چې کم دی دا وغورځوه او کم طرف ته چې ستا یقین غالب کیږي بس واقع یقیني خبره پسې روان شه. نو دا حدیث هم د دې دلیل دی. او د قرنګ بل حدیث چې کم دی امام بخاری رحم الله دا راوړی دی او دا په صحیح بخاری کې 401 نمبر حدیث دی. په دې حدیث کې راغلی دی دا روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و اذا شک احدکم فی صلاته، کله چې یو تن ته په مانځه کې شک راشي فلیتحرى الصواب فلیتم علیه، نو کله چې شک پیدا شي نو کم چې دته درست او صحیح سوچ او صحیح خبر ښکاره کیږي به د هغې مطابق د خپل منځ پوره کړي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.